أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نن به مونږ د سوره بقره دویمه رکوع وایو او به شروع کوو نن، او دې کې به مونږ د اتم آیات نه واله د 10 آیاته پورې به وایو. دا رکوع ټوله د منافقین په باره کې ده. په دې کې د منافقینو ذکر راغلی دی. ومن الناس او بعضې د خلکونه من یقولو چې وایي آمنا ایمان نه مطلب مونږه ایمان راوړی دی مونږه بالله په الله باندې وبالیوم یوم وی ورسته وبالیوم او په ورځ آخر د آخرت وما او ندی هم دوی بمؤمنین مؤمنان یخادعون دوکه ورکوي دی په خپل ګمان کې الله لکه دا به ورسره وایو که نه چې دی په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکوي الله له والذین او هغې خلکو له آمنو چې ایمان یې راوړی دی وما او نه یخدعون دی دوکه ورکوي الا مگر انفسهم خپل نفسونو له وما او ندی دی یشعرون شعور لري وما او ندوی یشعرون شعور لري فی قلوبهم قلوب دا د قلب جمع ده که نه قلب وی زړه ته فی قلوبهم په زړونو ردوي کې مرضون مرض دی فزادهم الله فزاد پس زیاد بکی هم دی لرا الله تعالی مرضن دا مرض ولهم او ردی د پاره عذاب دی علیم دردناک بما کانو په سبب رده کانو چې ودوی یکذبون دروغ به ویلا بما په سبب رده کانو چې ودوی یکذبون دروغ به ویل. په دې کې د منافقین ذکر راغلی دی. بعضې لکه د منافقین نه که نه مطلب په دې کې د منافقینو نښې بیان شوي دي که نه چې ځین منافقین چې نو هغوی کله د مسلمانانو په مجلس کې ناسي نو هغوی مسلمانانو ته وایي چې موږ خو ایمان راوړی دی څنګه چې تاسې ایمان راوړی دی که نه او په روز آخرت باندې ایمان راوړی دی خو په زړه کې ردوي کفري او بیا دلته وایي یخادعون دوکه ورکوي دوی الله له او والذین او هغې خلکو له آمنو چې ایمان یې راوړی دی دی لکه په خپل ګمان کې دی دا ګمان کې چې مونږ خو الله له دوکه ورکړو چا چې ایمان راوړی دی مونږ هغوی له دوکه ورکړله که نه نو دلته کې وما یخدعون او ندی دوی یخدعون وما او نه یخدعون دوی دوکه ورکړې ده وما او نه یخدعون دوی دوکه ورکوي الا مگر انفسهم خپل نفسونو له وما یشعرون خو دوی شعور نه لري. الله رب العالمین وایي چې اصل کې دوی خپل ځانونو له دوکه ورکوي خو دوی ردې خبرې شعور نه لري. په زړونو ردوي کې مرضون مرض دی ردوي په زړونو کې د څه مرض دی د منافقت مرض دی
فزادهم الله بس زیاد پکړي الله دوی لرا مرضن دا مرض. الله پاک په نور هم زیات کړي دي پسلونه کې د منافقت دا مرض او دوی د پاره با ولهم او دوی د پاره با عذاب علیم عذاب ډېر دردناکي. ردینه مخکې د کافرانو ذکر شوی او کنه دلته کې ان الذين كفروا سواء عليهم کنه بیا دلته کې ویل دي چې ولهم ردی د پاره عذاب عظیم عذاب ډیر لوی دی کنه. نو هغه خو عذاب ډیر لوی ځکه چې دوی خو په ښکارمانې هم کافران دي کفر یې کړی دی انکار دي کنه او په پټمان دي هم لکه هم په ښکاره هم په پټمان دي او دا منافقین چې دي نو دوی لکه په ښکاره باندې وایي چې لکه موږ خو مسلمانان یو او په زړه کې دننه دوی کفر یې کنه. نو ځکه الله رب العالمین وایي چې دوی دپاره دردناک عذاب دی لکه د زړه د سیزلو زړه د دردولو عذاب دی دوی دپاره په سبب د د دروغ ویلو چې لکه دوی به دروغ وایي کنه. د منافقینو په حدیث کې د منافقینو درې نشانیانې بیان شوي دي او بعضې کې څلور نشانیانې بیان شوي دي کنه. د هغې مفهوم به موږ ووایو. ها د اولنۍ نشاني دا ده چې کله د هغوی سره مطلب امانت کېښودلی شي نو په هغې امانت کې خیانت کوي. دویم چې وعده وکړي نو وعده خلافي کوي. دریم چې کله هم هغه خبرې کوي که هغه هسې په ګپ کې کوي که په رښتیا باندې کوي که هر څنګه مطلب هغه خبرې کوي خو دروغ به پکې خامخا وایي مطلب دروغجن به یې که نه په هرې خبرې کې به دروغ وایي. او څلورم دغه چې کله جګړې نو هغه پکې د حد نه زیاتیږي حد نه زیاتیږي داسې چې هغه به کنځلې کوي. الله رب العالمین وایي چې په دې څلور نشانیانو کې یو نشانی هم چا کې موجوده وي نو هغه به منافقي. او بعضې منافقان هغه چې په زړونو کې مطلب اسلامي مسلمانانو ته وایي چې موږ ستاسو په شانته کې ایمان راوړی دی خو چې کله هغوی کافرانو کې فایده اینی نو دوی کافرانو طرف ته شي چې کله مسلمانانو کې فایده اینی نو مسلمانانو طرف ته شي. بس دونه کافي دی نه چې لږ لږ وایو نو په اسانۍ به ایسته کېږي که نه. ښه یو پیره به بیا ووایو. ومن الناس ومن او بعضې الناس ناس وی خلکو ته که نه الناس د خلکو نه من څوک چې یقولو وایي آمنا ایمان راوړی دی مونږه بالله په الله باندې و بالیوم او په ورځ آخرې د آخرت باندې وما هم او نه دي دوی بمؤمنین مؤمنان یخادعون دوکه ورکوي دوی الله لا مطلب خپل ګمان کې که نه والذین او هغې خلکو لا آمنو چې ایمان یې راوړی دی وما یخدعون او نه ورکوي دوی دوکه الا مگر انفسهم خپل نفسونو لا مطلب خپل نفسونو له دوکه ورکوي که نه وما یشعرون خو دوی شعور نه لري. فی قلوبهم پزړونو دوی کې مرض دی فزادهم الله پس زیات پکې دوی لره الله تعالی دا مرض ولهم دغه دا مرض دا منافقت دا مرض کنه دا به الله ښه زیات کی ولهم او دوی دپاره عذاب علیم د زړه د دردولو عذاب دی عذاب ډیر دردناک دی کنه بما کانو په سبب ردی یکسبون چې دوی به دروغ وایي.
بس دونه کافي ده. فی امان الله.